په ملکن ډویژن کې د پنجاب نه په ټلیفون باندې کال راځي چې یاره ستاسو پاکستان پوسټ آفیس ته یا مختلف ډاک ستاسو راغلی دي، هغه کولاو کو کنه ستاسو ایډرس پې باقاعده نوم اخلي. نو چې کله داسې خلک هغه مطمئن کړي او په خپل دغه جال کې پساو کړي، نو هغوی ته وایي چې تاسو موږ ته 2000 3000 15000 روپۍ اضافي پیسې کوئ، ستاسو ډېر ضروري ډاکومنټس دي زموږ سره او ستاسو څخه ګفټ چې دی د بهر ملک نه راغلی دی هغه تاسو ته درلیږو. دا شکایت ډېر زیات راغلی. دلته زما سره انعام الله هم موجود دی چې د اضافي پیسې کار کوي، نو دی هم دلته خلک راځي او مختلف اضافي پیسې خلکو ته لیږي. انعام الله دا خلک چې اضافي پیسې لیږي تاسو یې منې کوئ نه چې یاره دا تاسو ډېره مهرباني دلته کې راغلې. اکثره کسان راشي نو موږ ته وایي چې موږ پیسې ولګوئ، نو موږ ورته وایو تاسو پیسې د سره پار لګوئ، نو هغه موږ ته صحیح حل نه وایي. چې کله موږ ته یا میسج وکړي یا څه بل څه، نو په هغې کې ورته وایي چې ستاسو انعام راغلی یا ستاسو دې څه ډاکومنټس راغلي دي، تاسو موږ ته اول پیسې راولېږئ چې تاسو بیا موږ دا ډاکومنټ دغه کړو. نو زیاتره کسان خو منې کوو، خو چې لکه څوک مطمئن شي زموږ په خبره باندې، د هغو نه موږ پیسې ونه لیږو. خو هغه کسان یې دومره دغه کړي چې لکه تا به دوکاندار ته داسې نه وایئ، خو پیسې موږ ته راولېږئ. دوکاندار به نه پوه کوئ. دوکاندار به نه پوه، چې کوم سړی په زموږ خواله راشي هغه پوه شي، موږ ورله بیا پیسې نه لیږو. خو زیاتره کسان داسې پکې وایي یا مې د تره زوی دی یا مې د ماما زوی دی یا مې بل څوک دی، موږ دا پیسې ولېږئ. انعام الله دغې خلکو ته به سوي ډېر خلک د دې چې دی نوسربازو په شکنجه کې راغلي دي او دا نوسربازو اکثر وایي چې یاره لالچیان نه وي نو موږ به نوسربازي نه کوله. نو هغه اصل خبره دا ده که نه چې زموږ پښتانه چې دی هغو چې لږ لالچ ورکړي که نه، نو هغو لکه بیا پیسې لیږي. لکه موږ ته صحیح خبره نه کوي، خو د پنجابي په خوله باندې یقین کوي. اسد خان دا یو لویه بدقسمتي ده چې د ملکن ډویژن کې د پنجاب نه ټلیفون نه راځي او مختلف بانو د بېنظیرې په نوم د ډاکس په ذریعه چې یاره ستاسو ډاک راغلی دی موږ ته اضافي پیسه وکړئ. دنیا خلک یې ولوټل، دې خلکو ته به څه وي؟ دې خلکو د خو باچاګي اول خو ډېره مننه. دې خلکو د خدا وایي چې دا د لالچ خلک دی، دنیا دونه مخکې لاړه چې ضرور ته انعام وایي چې موږ ته څوک حل نه وایي چې دلته کېږي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دې خلکو ته الله هدایت نصیب کړي زموږ د خپل خلک، چې تاسو داسې برکتیان یې چې ستاسو پیسې راځي یا ستاسو ګفټ راغلی او تاسو یې دلته کې زما په خیال کشمیر پته کړی دی، تاسو له پیسې راځي او بل چل نه راځي. دې خلکو ته دغه وایم چې خدای او رسول ته وګورئ، په خپلو بچو په خپل کور رحم وکړئ. دا پیسې که سره اضافي راوړئ د انعام سره جمع کوئ دی ولا بیا ورکړئ. بالکل جی تاسو چې دی په دې کې انتهایي احتیاط کوئ، په اضافي پیسه باندې داسې غیر مقامي خلکو ته پیسې لیږل چې دی نه پرهیز وکړئ، خپلې پیسې مه ضایع کوئ او خپل ځان په ټینشن کې مه اچوئ او د لالچ نه پرهیز وکړئ. دغه نوسرباز به په خپله قلار شي. د سهیل باچا سره ملګری ریپورټر صاحبزاده حمزه اسدالله خان، کیمرامین سید عمر باچا، ریپورټ سوات.